سلامونه ملګرو، څنګه تاسو صحتمند ښه دي؟ زما که غږ تاسو اورئ نو ما ته وینا وکړئ چې زه بیا ستاسو سره یو څو شاړ غوندې خبرې دي چې هغه ستاسو سره شریکې کړم. نو غواړم چې تاسو ما ته ووایئ او کوشش کوم چې تاسو ملګري هم د ځان سره په دې لایو ویډیو کې واخلم او خپلو منځ کې یو څو خبرې ډسکس کړو خیره سره. وعلیکم السلام کوکو خان محمد بلال. زما آواز تاسو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. आवाज زما درځي؟ خیر وای خیا او صحیح دی او وخت نه راتلو. و صحیح دی؟ ها بالکل صحیح. څنګه خیر تاسو؟ تاسو څنګه روریا صحت ته خلې جوړې؟ خیر بالکل ته خیر څنګه او گزار مشر اوسو؟ الحمدلله گزاره کوم. د کوم ځای نه تعلق ساتي؟ زه مردان ام جی. مردان صحتونه مزاجونه خلې وره؟ بالکل امن. طاهر بھائی ته خیا سور کې کرم دې د عملګری اوسم وای چې आवाज نه راځي نو زه اوس خو طاهر بھائی आवाज صحیح دی دینه مخ کې आवाज میوټ تاسو خط بیا هم خیر دې ملګرو ته وایو چې زمونږ आवाज ته درځي بیا هم مونږ ته کلیر کړي. زما आवाज تاسو درځي؟ ما ته خو د رور د आवाज بالکل عثمان علي وای چې आवाज نشته. نو ساوند دې لکه صبر وته او تاسو د مردان کې زما اکسیډنټ شو بخشالي او کوم تاسو پوسټ ما غوښتل طاهر بھائی والله ډېر خپه شو ډېر زیات خپه شو. الله هم خوشاله کا اوس مې خو کافي گزاره کړی دا خدي ها الله ډېر احسان کرم دی. او څه کار روزګار کړو؟ زه سټوډنټ یم طاهر بھائی. سټوډنټ یم. او یا ته ویل غواړې دا تر شوي کوم حادثه چې شوی و د بس پوسټ مې اوس تقریبا یو 15 منټه مخکې وکړو کوم ملزمان چې گرفتار شو هغه من والله خوشاله شو او هغه په محمود خان موږ باندې ډېر کېږي بیا خلک اوازونه ماشاءالله چوت کی او هغه زور مو نسیله چې خلک گرفتار هم شي سره تخکاری چیرې یوه بسنګ کېږي. نو طاهر بھائی مخنیوي خو به دغه یو کار چې وډای ته سر مکمل درکیه یا پانچ کې به دغه مخنیوي نو خو په دغه اوازونو باندې یا په دغه گرفتارونو باندې مکمل سنګي بالکل سوي چې قانون صحیح بګار دی مضبوط قانون بګار دی چې لکه خاصه ورګي نو بیا به چا ضرورت هم نکېږي چې څوک داسې بالکل صحیح خبره بالکل یا زال دي لرا او اوس راضي आवाज دی وسې شو زونږ आवाज کلیئر شو کوشش کو چې نور ملګرو سره خبرې کوو. صحیح ان شاء الله. مهرباني جزاک الله مهرباني. السلام علیکم. ډیر مننه. تعالی شي عزت منش. ها دا زموږ سره رورو د مردان او
आवाज اوس راځي خیر په بیا کلیر کې ځکه ډېر ملګري وایي आवाज راځي او څوک وایي نه راځي نو زه وایم چې لږ کلیر شي ماته دا محمد سے حواس ټیک شو جناب خجی ړومبه تاسو د ټولو ملګرو ډېر مننه څونه ملګرو چې میسیجز کړي دي په واتس اپ په لار راغلي دي یا زما ملګرو ته تاسو کالز کړي یا په انسټاګرام یا ایمیل تاسو کړی دي یا څونه رابطه تاسو کړی دي زما د صحت لپاره تاسو پوښتنه کړې وه او ډېر زیات تاسو خفه وئ نو یقینا ما سره الفاظ نشته چې زه تاسو د ټولو شکریا ادا کړم کالز صرف ما ته نه دي راغلي ما فیملي ته زما ملګرو ته د چا سره چې زه آس پاس یم ټولو ته چې چا څوک پېژندل نه هغو ته یې کال کړی زما د صحت حوالې سره پوښتنه کړې نو زه ستاسو د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم ځکه د ستاسو دعاګانې وي چې کوم اکسیډنټ شوی و هغه دونه خطرناک اکسیډنټ و هغې کې الله تعالی موږ ته ژوند نه کړی نه لاس مات دي نه خپې مات دي صرف هډوکي مې دردېدلي دي او د هغې وجې نه ډاکټر راته آرام لیکلی روان هم صرف په دغه یو مقصد باندې و چې کله سهار مې سترګې وغړېدې د هغه شپې دا واقع نه خبر شو نو الله ګواه دی خوب راته نه راتلو سهار چې راپاڅېدو نو به زموږ کوشش ده چې کم په سخاکوټ کې پښتانه راوتي او غیرتمن خلک راوتي او د دیر نه خلک ولا راغلي او د بونیر نه راغلي زه د سخاکوټ د درګۍ او د ملاکنډ ډیویژن چې څونه پښتانه دي زه هغو ته سلام پیش کوم بیا چې په سوشل میډیا باندې زموږ څونه پښتانه دي نو زه هغه ټولو ته سلام پیش کوم چې دغه ټول یو موټی شو یو اواز شو او د محمدذاده دپاره د چا چې وس کېدو هغو روډونو ته راووتل د چا چې وس کېدو هغه خپل احتجاج په سوشل میډیا په ذریعه باندې ریکارډ کو د مین خبرې مقصد مې دا دی چې مونږ هم روانو په هغې احتجاج کې مونږ هم شرکت کوو ما ملګرو ته ویلو چې تاسو راشئ د هغې مین وجه دا ده که پرون محمدذاده سبا خدای مکه زوی یم سبا بل سبا بل ملګري بل سبا بل ملګري نو کله د ظلم خلاف سړی روزي د خپل حق لپاره اواز چوت کی نو سوچ هم مه کوئ چې کله ستا نیت روغ وي او جذبې د بلندي الله تعالی پاک به تا ته ضرور انصاف درکوي نو داسې ډېر ملګري چې کوم راووتله زه په دې کې خصوصي زموږ چې کوم د هیومن رایټس ملګري دي د هغو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغو دا څو ورځې دغلته کې موجود په دغه احتجاج کې او زما دلي خواهش و چې ما دغه خپل ملګري جوین کړی وی د اکسیډنټ نه بعد چې کله زه مردان هاسپټل ته لاړم فرست ایډ یې ماته راکړو ګولۍ انجکشن وغیره بیا زما په دې پسلی کې ډېر زیات درد راوتی دا درد باوجود هم زه بیا لاړم سخاکوټ ته د خپل مجاهد ملګري کور ته دغه د رور سره دغه د مشرانو سره میلاو شوم په تسلی باندې غوسه نه کېږي خو بالکل دا یقین دهاني مو ورکړی و چې زه سره ولاړ یم دا پوره پښتانه د سره ولاړ دي خپل ضمیر چې مې کوم هغه لا ډېر سړی مطمئن کړي چې یار دا غم شوی د حادثه شوي د ستا موجودګي هلته کې ضروري ده د هغه درد تکلیف سره زه هلته کې لاړم ما خپل حاضري ولګول او په سبا چې زه کله ډاکټر ته لاړم نو هغه ما ته 15 ورځې بیډ ریسټ ولیکو بیا هم دغه ملګري ما فالو کړي دي دلته کې له ډېرو مشرانو سره پکې زموږ خبر روانه وي ډېر د سوشل میډیا تکړه ملګري چې کوم په بیک باندې دي مخې ته راځي نه د هغو هغه اکټیویټیز باندې زما نظر او زما سره رابطې وي خو د الله فضل دی چې هغه کوم چې مجرمان هغه گرفتار شو د ملکنډ انتظامیې ته هم شاباشي ورکول پکار دی ځکه مونږ خلک جذباتي ډېر وي مونږ اکثر وایو یار دا لیټ شو دا کې پته لګي چې څوک پې نیولي یا څه ځکه د هغې مین داخله ځکه دا خبرې کوي چې بیک ګراونډ زموږ داسې جوړ دی کله چې مجرمان گرفتار شي نو بیا د هغې هغه مخامخ چې کوم د هغې هغه ریزلټ راځي نو هغه داسې ورانه شي چې خلک مطمئن شي نو زه د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم ملاکنډ انتظامیې هم شکریا ادا کوم چې د کسان یې نیولي دي او زموږ انشاءالله د خپل د انصاف چې کوم ټیکهداران دي امید ساتلی شو ځکه دنیا په امید باندې قایمه ده چې دغه مجرمانو ته زر تر زر سزا ورکړي زما د صحت چې تاسو کوم پوښتنه کوئ څونه میسیجز کوئ څونه ایمیلز کوئ تاسو د ټولو شکریا ادا کوم څونه ملګري چې یو موټی اوسئ په خپلو کې د یو بل د ګریوانونو به لاس وباسو یو بل له به لاس ورکو کله د یو بل د ګریوانه لاس ویستو یو بل له لاس ورکو نو داسې ډېرې مسلې دي چې انشاءالله هغه مونږ حل کولی شو یاد ساتئ مونږ که در په در یو خاورې په سر یو زمونږ الله تعالی مخه نه سموي زمونږ لارې نه سموي د هغې مین وجه مونږ پښتانه په خپله یو مونږ د دشمن په ځای یو بل د خپلو خپو نه نیولی دی یو بل د خپلو خپو نه راکاږو یو ځای کېږو بس څنګه چې د محمدذاده په دې کیس کې ټول پښتانه یو اواز شو یو مټې شو یو بل له لاسونه ورکړه
نو داسې د هر څیز بیا حل لاوتی شي. صرف په تر سوشل میډیا تر حد پورې نو سو هر انسان د خپل وس مطابق په منډه وي. هغه تر سوشل میډیا پورې محدود وي که هغه د احتجاج پورې محدود وي هغه په غټه سطح باندې د منډې ترلي پورې محدود وي خو ټول به د خپل حصې کار کوو. زما د دې لایو راتلو مقصد دغه دی چې ټول به د خپل حصې کار کوو نو الله تعالی به له زمونږ حالات بدلی. الله تعالی به له په باندې خپل رحم کوي. که مونږ خپل حالات په خپل بدل نه کوو که نه هیڅوک مونږ د بهر نه نشي راتلی چې مونږ له بدل کړي. د محمدذاده فیملی سره هغه ورځ ما ویلي دي اوس ورته هم وایم چې سره د پوره پښتنو سره مونږ ولاړ یو. الله تعالی دې وکړي چې دغه مجاهد ورته زر تر زر انصاف میلاو شي. د منشیاتو چې کومه دا بلا ده یوازې په ملاکنډ ډیویژن کې نه بلکې پوره پاکستان الله تعالی دې وکړي چې دا ختم شي دا مافیا زر تر زر ختم شي او زموږ را روان نسل چې کوم دی هغه د سکون سره ساګانې وخت یو پیر بیا تاسو ټول ملګرو مننه. ټیک یم ان شاء الله. بس ماته واته ورځې پاتې دي زه مکمل ریکور شم واپس به ان شاء الله خپل نارمل ژوندۍ ته راشم او څه اکټیویټیز وغیرہ چې به تاسو سره شریک کوم. تاسو ټول ملګرو ډېر ډېر مننه. د ځان ډېر ښه خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.